نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة آل عمران پارا نمبر 3 آیت نمبر 1 رکو نمبر 1 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه آل عمران دا دریم سورت دے پس د سورة البقرینا او په نزول کی د دې سورت نمبر دے 89 پس د سورة الانفالنا دی سورت تا آل عمران وی ذکر په دی سورت کی د کورنۍ د عمران ذکر د هغې د وجې نه ټول صورت ته نوم آل عمران یې ښودی دی. عمران په نوم باندې دوه عظیم کسان تیر شوي دي. یو والد محترم د حضرت موسی علیه السلام، دویم والد محترم د حضرت مریم، او دین مراد والد محترم د حضرت مریم دی. دی رکوع کې صداقت د رسول او صداقت د قرآن بیان شوی دی. مسله د توحید ده او د اله او د معبود څلور صفات بیان شوي دي. رد دی په ټولو اقسامو د شرک باندې، او څوک چې د حق طلبګار وي نو هغه په محکماتو باندې عمل کوي. دغه شانې په دې قرآن کې آیتونه دي چې هغه متشابهات دي، کلمات دي چې هغه متشابهات دي. بعض داسې دي چې معنی هم نه د معلوم او مراد هم نه د معلوم، لکه الف لام میم. بعض داسې دي چې هغې معنی معلومه ده او مراد نه دی معلوم. خو کوم خلق چې ګمراه دي د هغوی په زړونو کې کوږوالی دی، په عقلونو کې فتور دی، اغوی دی پسی روان وی. د پاره دی چې خلقو لره گمراه کی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الله خپوهیږي په معنا او مراد د دې حروفو. الله هم الله دی، لا اله نشته دی معبود، نشته دی لایق د عبادت الا هو سوا د هغنا. الحی همیشه ژوندی دی د ازلنا، د فنا نه پاک دی. القیوم انتظام کوونکی دی د ټول عالم. نزل لگ لگی نازل کړی دی علیک پتا باندې الکتاب قرآن بالحق په حق سرا، او صفت د دې قرآن دا دی مصدقا چې موافق دی، تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې و د ده نه چې تورات انجیل وغیره دي. وانزل التورات ورلیږلی دی تورات په حضرت موسی علیه السلام، والانجیل او انجیل لره په حضرت عیسی علیه السلام، من قبل مخکې د قرآن نه، هدى للناس خودن کیو د حق لاره خلق دا. وانزل الفرقان اور علیگلی دے فرق کون کے کتاب. تخویف بیانیگی. ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر کړی دی بی آیات الله پیتونو د الله، لهم خاص دوی لرا عذاب شدید عذاب سخت دے. والله عزیز اللہ زوراور دے، ذو انتقام او خاوند بدلی د اخستلو دے. ان اللہ یقینا اللہ لا یخفا علیہ نپٹیگی پاغ باندے شیئون سشے فی الارض پزمک کی ولا فی السماء او نپ اسمان کے. علم پزر زر دے. هو الذی خاص اللہ غذات دے یصورکم چی شکلنا درکوی تاسو تا فی الارحام پرحمونو دمیندو کی. کیف یشاء سنگ چی خوخشی، تور سپین نیک بختا بدبختا، او دا کرد اللہ نعیلا وسوکم نشی کولی. لا الہ نشت دے معبود، نشت دے صورت جوڑولو والا پا دغ رحمونو کی الا ہو مگر دغ یو اللہ. العزیز زوراور دے، الحکیم حکمت والا دے. والذی خاص اللہ غزات دے انزل علیک الکتاب نازل کڑے دے پتابانی کتاب، منہو بازی ددغنا آیات محکمات آیتون دی اخکار مانا او مراد ولہن ام الکتاب دغا اصل د کتاب دی. و اخر متشابہات او زنی نور پٹ مراد والدی پمانو مراد باندې سوک نپوهیگی. داغی علم صرف دا اللہ سر دی.
فاغي به صرف ایمان راوړي. فاما الذین پزاغ کسان فی قلوبهم چې پړونو د هغوی کې زیغو کوږوالی دی فیتبعون پس تابعداري کوي ما د هغه څه تشابه چې مشتبه وي، تشابه چې پټ مراد والوي منه د دغنا د څه دپاره ابتغاء الفتنة دپاره د ګمراه کولو د خلقو وابتغاء تأویلی او دپاره د لټولو د معنی مراد او حقیقت د هغې وما يعلم تأویله او نه پوهیږي په معنی د هغه باندې په مراد د هغه حقیقت د هغه الا الله مگر یو الله والراسخون فی العلم او هغه کسان چې مضبوط دي په علم کې هغه متشابهات پسې نه دي. یقولون وای هغوی آمنا من ایمان راوړی دی به په دې باندې کل من عند ربنا دا ټول د طرفه د رب زمونږ نه دي وما يذكر او نصیحت نه قبلوي الا اولو الالباب مگر خاوندان د صفا عقلونو والا او وای دوی ربنا اے رب زمونږه لا تزغ ما کګوا قلوبنا زړونه زمونږ بعد اذ هدیتنا پس د هغې نه چې هدایت دې کړی دی موږ ته وهب لنا وراکړه موږ ته من لدنک د خپل طرف نه رحمتا مهربانی پوهه د دین انک یقینا انت الوهاب امتی بخون کے ربنا اوائے اے ربا زمنگا انکا یقینا تو جامع الناس جمع کون کے خلق لرا لیوم پداسی ورز کے لا ریب فیہ چې شک نشته دی پراتلو قائمېدو د هغې کې ان الله یقینا الله لا یخلف المیعاد خلاف نه کوي د وعدې خپلې نه